اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران، آیت نمبر 137۔ قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق ہو چکے، گزر چکے تم سے پہلے واقعات۔ فسیروا فی الارض، پس چلو پھرو زمین میں۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس دیکھو کیسا تھا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور رہنمائی اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ سست پڑو اور نہ غم کھاؤ، اور تم غالب رہو گے اگر ہوئے تم ایمان والے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر پہنچا تمہیں زخم تو بالیقین پہنچ چکا ہے لوگوں کو زخم اس کے مانند۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ جانے اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنائے وہ تم میں سے شہداء۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالی نہیں پسند کرتے ظلم کرنے والوں کو۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ پاک صاف کریں اللہ تعالی ان کو جو ایمان لائے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹھائیں وہ کفر کرنے والوں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا خیال ہے تمہارا کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں۔ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور اب تک نہیں جانا اللہ نے ان کو جو لڑے تم میں سے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہیں جانا ثابت قدم رہنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور البتہ تحقیق تم آرزو کرتے موت کی پہلے اس سے کہ ملاقات کرو تم اس سے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، پس یقیناً دیکھ لیا تم نے اس کو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو۔ دغا آیتون مبارکاو کی اللہ جل شانہ دے جنگ احد کی دے ہزیمت والا حکمتنا او اسباب بیان فرمائی کہ صحابہ کرام تا پا احد کی دے ہزیمت سامنا ویلی شویوا نقصان ویلی شوو وقتی شکست ویتا ویلی ملاو دے اغی والا اسباب اللہ جل شانہ بیان فرمائی۔ خو اغین مخ کی اللہ جل شانہ پہلا دو آیتونو کی تمہید بیان فرمائی
اول آیت مبارکہ کی تمہید بعید دا او دویم آیت مبارکہ کی تمہید قریب. تمہید دی طویل شي چې چېته یو مساله شي، مثال پیش کوم، یو مساله شي بیا کس راشي خلکو ته خبره تیروي، بیا خبره داسې تیروي چې خبرې نه مخکې تمهیدي خبره وکړي چې داسې چل شو، بیا دا وشو، بیا هغې نه بعد دا لنجه جوړه شوه، دې ته تمهید ویلی شي. نو الله جل شانه اول دوه آیتونو مبارکاو کې تمهید په طور باندې یو تمهید مشرکینو ته او دویم اهل ایمان ته. نو الله پاک اول آیت مبارکه کې فرمایي قد خلت من قبلکم سنن، یقینا تیر شوي دي مخکې د تاسو نه. سنن جمع ده د سنت، سنت نه مراد واقعه. یقینا تیر شوي دي تاسو نه مخکې واقعات. دا خطاب مشرکین مکه ته ده. فسیروا فی الارض، پس وګرځئ ځمکې کې. فانظروا وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین، څنګه انجام د تکذیب کوونکو چې چا د ما انبیاء تکذیب کړو د هغوی انجام وګورئ. دا اهل مکه مشرکین مکه ته خطاب ده، چونکه سعودی کې د عاد، ثمود، قوم صالح، اصحاب مدین د دوی اثرات موجود و، بلکې اوس هم موجود دي د وخت کې. نو الله پاک ته فرمایي چې تاسو نه مخکې ډېر داسې واقعات تیر شوي دي، اقوام تیر شوي چې هغوی د ما انبیاء او د رسولانو تکذیب کړو، بیا د هغوی سره مې کوم حال وکړو، کوم حشر مې وکړو، لاړ شئ او وګورئ. دا تمهیدی بیان مشرکینو ته ده. بل آیت مبارکه کې الله پاک فرمایي هذا بیان للناس، دا چې کومه خبره مې وکړه دا د خلکو دپاره، یعنی خلکو نه مراد مشرکین دي، د مشرکینو دپاره بیان ده. وهدن، او دغه بیان چې د کوم وشو دا هدایت ده، و موعظة، وعظ ده، نصیحت ده للمتقین، متقینو دپاره. نو دغه دوه آیتونو مبارکاو کې تمهید د دې بعد کې د حکمتونو بیانونو. اول مشرکین مکه ته خطاب شو، بیا د دویم آیت کې آخري حصے کې وهدن، دا اهل ایمان ته تمهید ده، او هدایت دی دا واقعات د کوم د اقوام سابقه اثرات چې موجود دي د کې راهنمایي ده د اهل ایمان دپاره، او وعظ و نصیحت ده د متقینو دپاره. ولا تهنوا، او تاسو سستی مکوئ اے مسلمانو، اے صحاباو. ولا تحزنوا، او غم مکوئ، پریشان کیږئ ما. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، او تاسو بو غالب وی، خو شرط دادا چې تاسو ایمان والا وی. تاسو بو همیشه دی پاره په جنگونو کې چې ایمان والا وی، نو غلبه بو حقیقت کې، ها وقتی طور بو نقصان ملویږي، شهادتونه بم کیږي، وقتی طور بو شکست هم ملویږي، خو حقیقت کې بو غلبه دی تاسو وی، خو شرط سره دا چې ایمان والا وی. دا دی الله جل شانه قانون دا چې همیشه دی پاره اهل حق ته ظاهری غلبه نه ورکوي، ظاهر کې بو باطل غالب وي، ظاهر کې بو غلبه دی باطل وي. دا د حقانیت نشانی ده، ځکه که هر میدان کې الله جل شانه اهل حق ته فتح ورکوي، بیا خو د حق و باطل فیصله په دنیا کې وشوه. دنیا کې الله جل شانه په حق باندې پرده اچولې ده. که هر میدان کې نبی ته فتح ملويږي، خو بیا خو به هر سړی ګوري چې او دا خو چې دوی ته فتح ملويږي دا لکه حق ده، او حق الله جل شانه په دې باندې نه ښیي. د حق ثبوت دپاره دلایل شته، ټول قرآن او حدیث د دلایلو نه ډک دي. دلایل آفاقی دلایل په کائناتو کې فکر وکړي، ځمکې اسمانونو کې فکر وکړي، چرند پرند کې فکر وکړي، سمندرونو کې، غرونو دریابونو کې فکر وکړي، د کائناتو نظام کې فکر وکړي، خپل جسمونو کې فکر وکړي. دا دلایل دي. نو چې په دلیل باندې نه منې، الله یې د ته په زور باندې نه ښیي. نو دی وجنه د قرآن کریم د حق نشانی دغه ده چې همیشه بو غلبه نه وي، کله کله بو شکست هم وي. دغه شکست ذریعی سره الله جل شانو په حق باندې پرده اچوي. بیا ته الله پاک فرمایي اهل ایمان ته تسلی ورکوي، ان یمسسکم قرح، اے مسلمانو کچیری رسیدلی د تاسو ته زخم. احد کې خو مسلمانو ته ډېر زخمونه رسیدلی وو کنه، 70 صحابه کرام شهیدان شوي وو او شدید زخمی وو، او براه راست نبوت زخمی وو. نبی کریم علیه السلام ذات اقدس شدید زخمی وو، غخونه شهیدان شوي وو. نو الله پاک فرمای ان یمسسکم قرح، کچیر رسیدلی د تاسو ته زخم،
فقد مس القوم قرح مثله. نو قوم ته هم زخم رسیدل. قوم نه مراد مشرکین دي، دوی ته هم زخمونه رسیدلی دي کنه، دوی هم زخمی شوي، صرف تاسو نه زخمی. وتلک الایام نداولها بین الناس. او دا ورځې مونږ اړو د خلکو په مابین کې. کله بو غلبه حق ته ملاو شي، باطل بو مغلوب شي، او کله بو باطل ته غلبه ملاو شي، حق بو مغلوب شي. دا ورځې مونږ اړو په خلکو کې. ایام جمع د یوم، دا ورځې ته ویل شي. نو الله پاک فرمایي وتلک الایام نداولها بین الناس. د حقانیت نشانی قطعا دا نه ده چې همیشه به په هر میدان کې غالب وي. حقیقت کې غلبه به د حق وي، خو ظاهري اعتبار سره به حق مغلوب وي. اوس هم نظام ته وګورئ، دنیا نظام ته وګورئ، چې تم حق ده هغه ظاهر کې مغلوب ده. او بیا د خلکو سوچ دغه وي چې ته لکه دا حق ده باطل ده. دا حق ته د باطل په نظر ګورو، چې باطل ته غلبه ملاو شي نو اکثریت هغه طرف ته روان شي. په هر میدان کې وګورئ، صرف د جنگ په میدان کې نه، په مسلمانو کې نه وګورئ، هر میدان کې حق ظاهر کې مغلوب وي، باطل ظاهر کې لو شان او شوکت سره راځي. د باطل ظاهري غلبه ډیره لوی وي. دا عالمی دنیا کې وګورئ، مسلمان ظاهرا مغلوب دي. ظاهر کې مسلمان مال اعتبار سره مغلوب، سائنس اعتبار سره مغلوب، ټیکنالوجی اعتبار سره مغلوب، میدان جنگ کې مغلوب. د غزا حالات وګورئ، ظاهر کې مغلوب دي، حقیقت کې فتح به دوی وي، حقیقت کې فلاح او کامیابی به دوی وي چې کوم د حق د پاره جنگيږي. او بیا الله جل شانه زنه وخت کې دسه ښکارا کی دنیا ته لکه د انبیاو نه چې معجزات ثابتېږي. 40 سال جنگ وشو امارت اسلامی، 20 سال د فرنګیانو سره د روسیانو سره وشو، 20 سال د فرنګیانو سره وشو. ظاهر کې مغلوب. تاسو ما خو دومره نه یادېږي ځکه عمر کم و، خو هغه تاریخ مې مطالعه کړی ده چې کله 2001 کې امریکا په لوی شان او شوکت سره راغله، نو د اوباما بیان و په میډیا باندې نن هم شته چې نن دینه بعد به څوک په افغانستان کې د لا اله الا الله ویونکي پاتې نشي. دا د اوباما بیان و هغه زمانې کې د بوش هغه حمله کړې وه که نه. نو دوی په لوی شان و شوکت سره د بمونو برانونه یې وورولو، خو بالآخر فتح حق ته ملاو شوه ځکه هغوی په حقانیت په عقیده توحید باندې قایم وو. او بیا سره دی چې په حق باندې قایم وو، ظاهر اعتبار سره مغلوب، قسم و پرسی حالت کې د ټیکالې دره کې نه لګېدو. د یقې تاسو که د تاریخ مو مطالعه کو دی، موږ پاکستان کې الحمدلله داسې علما شته. مولانا اسماعیل ریحان ده د کراچۍ موجوده، اوس هم شیخ الحدیث سپینګیره عالم ده. یو کمال یې کړه د امت مسلمه باندې لوی احسان وکړو. 2 تاریخونه یې لیکلي، یو کتاب یې صرف په افغانستان لیکله، تاریخ افغانستان، لږې مطالعه کوي، سوشل میډیا باندې هم شته، ډاونلوډ یې کوي. او بل کتاب یې لیکله ده چې شیخ الاسلام تقی عثماني د حیرت او د حیرانګي اظهار کوي چې دا څنګه تاریخ جمع کو. تاریخ امت مسلمه 9 جلد کې یو کتاب ولیکلو، د ابتدایي نه ونیسه، ابتدای اسلام نه نن پورې د اسلام عروج و زوال پکې لیکلي دي چې اسلام کوم دور کې عروج کې او کوم دور کې زوال کې او د هغې اسباب حکمتونه بیان کړي دي. دا تاریخ لږ مطالعه کوي. نن د مسلمان چې په زوال روان وي د خپل اسلافو تاریخ نه بې خبره یو، د اسلافو تاریخ نه بې خبره. نن یو کلیپ چاره ته راواستولو، دا روافظ دي، دا ډېر لوی دجال او پلیت قوم ده. د دوی موجوده مشر ده شهنشاه نقوي دجال، اسلام آباد ولا پنډۍ ولا. یو نوه کلیپ یې راغله ده، یہی چې محمد بن قاسم راپاسېدو، غازی عبدالله شاه شهید کو. د دوره لوی دجال دی، کذاب دی، امت مسلمه ته هر دور کې نقصان ورکړه. حالانکه بیا الحمدلله اهل حق هر دور کې موجود وي چې حقیقت تاریخ راووتو. محمد بن قاسم په 95 هجری کې شهید شوی ده، 95 هجری کې، او غازی عبدالله شاه په 105 کې پیدا شوی ده. او دوی خلکو ته دا دوکا ورکوي او دا ویلي ورکوي چې محمد بن قاسم فاتح سند، فاتح بر صغیر کې اسلام جنډا محمد بن قاسم ویلړه کړې ده. صحابه کرام دا زنه خلکو ته غلط فهمي وي کنه، صحابه کرام بر صغیر ته نه دی راغلي، خبر ارزي چا
یو واتس اپ ګروپ کې یو کلیپ ویر کو دا سند کې چې ته یو عمرو ابن عباسه رضی الله عنه ولا حواله دوی ویر کې چې دلته صحابه راغلي نو چا ویډیو ور کړی و چې دا صحابي د ما ته ولیکلو چې ورور جانه په پاکستان سرزمین باندې ساره صحابي شتانه او هغه چې جی دا پلانای مولوی سي بي ما پلانای مولوی سي پرې دا دلیل شته دي سره د پاکستان په سرزمین صحابه نه دی راغلي تابعین تبع تابعین راغلي دغه محمد بن قاسم په تبع تابعینو کې دوی اسلام راوړه او د دې دا مطلب نه چې صحابه کرام چې تلاند دي خودل ته نه دي راغلي ها شتا موجودات چې مورخین دا موږ زره خلک وي چې اصحاب بابا پېښور دروغ دي پنجګور بلوچستان دروغ دي سند کې صحابه ټول دروغ دي ښه یو سنای خبري ابو مډیرو ناوریدلی حقایق دغه دي چې زه ته بیانوم تاریخ د امت مسلمه دا ټول بکواسات دي ښه صحابه کرام تمیم دری په جلال آباد کې دفن د هغه صحابي چې دجال سره ملاقات کړو د حقیقت کې احادیث نه محدثینو چې کوم ثابت کړي دا موجود ده نور بر صغیر کې شته خو پاکستان کې نشته نو خبره مې دې پرې کوله چې دا موږ مسلمان نوجوان د خپل تاریخ نه خبر نه د دجال را تر مخ کې شکل پی چلیږي او دا کلیپ ډېرو مسلمانانو کتل یغه ویلي چې دا حالانکه محمد ابن قاسم څومره لوی اسلامی کمانډر تیر شوی دا بهر حال نو دی الله جل شانه دلته اسباب بیان فرمای وتلک الایام نداولها دلته حکمتونه بیان شروع شي شپږ حکمتونه الله پاک بیان فرمای په احد کې وقتی او عارضی ظاهری شکست والا اول حکمت صدا پہلا حکمت وتلک الایام نداولها بین الناس الله پاک فرمایي چې دا وریزي دی مونږ اړه د خلکو په مابین کې دا پهلا حکمت ده یعنی ضروری نه ده چې تاسو حق یې په هر میدان کې به فتح در کوم نه کله کله به شکستم وي تیار اوسئ دا اول حکمت شو وليعلم الله الذين آمنوا دا دویم حکمت ده الله پاک فرمایي دې پاره چې زه معلوم کم هغه خلک چې هغه اهل ایمان دي په احد کې منافقین عبدالله ابن ابی په سرپرستی کې 300 کسان واپس شوي و کنه نو الله پاک فرمایي د وقتی شکست مې دې پاره دیر کو چې تاسو ته مسلمانو د منافق پتم ولګي منافقین دې سره ظاهر شو یعنی تاسو مې د کفارو سره مخامخ کړی کما مخامخ کېدان نو دا خو نو واپس کیدو کنه چې تاسو میدان جنگ ته راووتئ منافقین دې نه واپس شو نو الله پاک فرمایي دې پاره چې دا اهل ایمان خالص مسلمان معلوم کم دا دویم حکمت د احد جنگ شکست او بل حکمت والله لا يحب وليمحص الله الذين آمنوا دا بل حکمت دا الله پاک فرمایي چې دې پاره چې زه پاک صاف کم هغه خلق چې هغه اهل ایمان دي خالص ایمان والا هغوی پاکیزگی وکم هغوی نه د ګناهونو نه لرې کم میدان جنگ سره ګناهونه معاف کیږي نو الله پاک فرمایي چې د دوی صفایي وکم دا بل حکمت شو ويمحق الكافرين ام حسبتم دا بل حکمت دا الله پاک فرمای آیا تاسو دا ګمان کوئ چې ان تدخلوا الجنه جنت ته داخل شي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم تاسو د جهاد نه کړو جنت ته داخل شي دا نشي کېدل جنت ته داخليږي جهاد قتال فی سبیل الله بکوي دا بل حکمت شو او شپږم حکمت ولقد كنتم پنځم حکمت ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه تاسو تمنا کړی و ارزو مو کړو چې کاش مونږ د دشمن سره مخامخ شي و بدر کې خټول صحابانو کنه صرف 313 نو چې کوم صحابه کرام پاتې شوي و د جنگ نه بدر نه هغه ډیر افسوس کړو چې کاش مونږ په دې جنگ کې و چې دومره لوی فضایل مونږ ته نصیب شوي و نو الله پاک فرمایي دا مې دې لپاره د جنگ در باندې راوستو وقتی شکست مې راوستو چې تاسو تمنا کړی و ارزو مو کړو په بدر کې ما چې تاسو ارزوم پورا شي نو د صحابه کرامو ارزو الله جل شانه پورا کو احد کې مخامخ کو دا شپږم حکمتو قد خلت من قبلكم سنن یقینا تیر شوی دی مخکې د تاسو نه واقعات فسیروا فی الارض پس وګرځئ په ځمکې کې فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین پس وګورئ څنګه و انجام د تکذیب کوونکو هذا بیان للناس دا بیان دا وضاحت دا د پاره د خلکو نه مراد مشرکین مکه وهدن او دا بیان دا او دا بیان وهدن هدایت دا وموعظه او وعظ نصیحت دا للمتقین د متقینو د پاره
ولا تهنوا او مسستی کوي ولا تحزنوا او مغمجن کیږي وانتم الاعلون او تاسو بو غالب وي ان کنتم مؤمنین کچری ایمان والا وي که ایمان دې سراوي نو تاسو بو غالب وي ان یمسسکم قرح کچری رسیدل دا تاسو تا زخم فقد مس القوم قرح مثله نو یقینا رسیدل دا قوم تا قوم نه مراد مشرکین مکه یقینا رسیدل دا قوم تا زخم مثله پشان دی تاسو زخم پشان دوی تم زخم رسیدل وتلک الایام او دا وریزی دی نو داویل وتلک الایام او دا وریزی نو دا ویلوها مونگی اڑاو راڑاو بین الناس دی خلقو پا ما بین کی ولیعلم اللہ الذین آمنوا او دی پارا چی واضح کی معلوم کی اللہ پاک اغا خلق چی ایمان راوڑا دا ویتخذ منکم شہدا او واضح کی او جوڑ کی اللہ پاک دی تاسونا شہدا دا دویم حکمت دغه ده چې الله پاک فرمایي چې دریم حکمت چې تاسو کې شهدا چونکه صحابه کرامو د شهادت هم ډیر ارزو نو الله پاک فرمایي چې بل می د عارضی شکست دې پاره ویر کو چې تاسو کې بعضو ته شهادت ورسی شهیدان شي والله لا يحب الظالمين والله پاک نه پسند کوي ظلم کوونکی وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور دیدی پارا چا اللہ پاک صاف کی اغا خلق چی ایمان روڑے دا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مٹھاؤ کی اللہ پاک کفر کا ان کی ام حسبتم آیا گمان کوي تاسو ان تدخلوا الجنة دیدی خبری چی داخل بشی تاسو جنت تا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او اسا پوری ندی معلوم کړي الله پاک اغا کسان ولما يعلم الله او اسا پوری ندی معلوم کړي الله پاک الذين جاهدوا منكم اغا خلق چې اغا جنگ کوي دي تاسو نه ويعلم الصابرين او اسا پوری ندی معلوم کړي صبر کوونکي خلق یعنی چې تاسو ما اوسه پورې په جنگ کې معلوم کړي نه وي او په جنگ کې ثابت قدم ملي دلی نه وي څنګه به جنت ته داخل شي جنت ته که داخليږي نو جنت د تورو لاندې ده جنت په میدان جنگ کې په تکلیفونو باندې زخمونو باندې او شهادتونو باندې صبر کوونو کې ده تاسو څنګه جنت ته داخليږي وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ والبتا تحقیق تمنا کړي و تاسو د مرګ من قبل ان تلقوه مخکې د دینا چې تاسو ملاقات کوي د سره یعنی احد نه مخکې بدر شو بدر نه بعد تاسو تمنا کړي و فقد رأيتموه پس یقینا ولیدو تاسو دا تمنا مخامخ مو ولیدا وانتم تنظرون او دی حال کې چې تاسو ګورئ الله دې متعامل امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى